حضرت موسی علیه السلام واقعه بیانېږي د دې لپاره چې د منصب رسالت او د دعوت په ادایګۍ کې چې د مخکنی پیغمبرانو د موسی علیه السلام ته یا نور انبیاء علیهم السلام ته کم تکلیفونه رسیدلی دي نو دغه تکلیفونه نبی علیه السلام ته الله تعالی بیانې د بیانول مقصود دي چې څنګه حضرت موسی علیه السلام د تکلیفونه رسیدلی دي د نبوت توجنه او هغه برداشت کړی دي نو نبی علیه السلام تم الله تعالی فرمایي چې تم دې ته تیار اوسېږه ځکه دا د نبوت سره تړلې خبرې دي خامخا به د تکلیفونه در رسی نو څنګه چې حضرت موسی علیه السلام د خپل کلی نه د هغې نه وویستلی شو د خپل ملک نه وویستلی شو او بیا په لاره باندې چې هغه ته کم کم تکلیفونه رسېدلي دي نو دې کې هغه واقعه د موسی علیه السلام الله تعالی نبی علیه السلام ته مونږ تاسو ته بیاني او قرآن دا د کیسو کتاب نه دی دی وجه نه د قرآن مجید کې چې څومره واقعات ذکر دي نو بعضې واقعه اخیری حصه دا مخکې ذکر وي او د هغې اولنۍ حصه چې کوم دی وروستو ذکر وي نو دلته کې قرآن دا د عبرت کتاب دی چې کوم ځای کې د کمې کیسې نه کوم ځای کې عبرت حاصلېږي اکه ځای الله تعالی بیاني سوا د حضرت یوسف علیه السلام د واقعې نه چې هغه الله تعالی ټوله غونډه چې کوم دی بیان کړې ده نور چې څومره کیسې قرآن کې بیان شوي دي نو هغه ټوکړې بیان شوي دي ټوله کیسه په یو ځای باندې نه ده بیان شوي نو دلته کې هم نبی علیه السلام ته الله تعالی ورته دا خبره ښایي چې ګور د نبوت سره خامخا تکلیفونه به راځي در باندې نو ته دې نه چې کوم دی د مخکې نه دې ته تیار اوسېږه نو د موسی علیه السلام واقعه ورته بیاني چې موسی علیه السلام قبطي ووجو موسی علیه السلام راولګېد د اوږده واقعه مخې ته تېره شوې ده قبطي ووجو د فرعون د هغه سړی ووجو چې هغې ووجو نو بیا موسی علیه السلام هجرت وکړو مدین ته هلته شعیب علیه السلام سره ملاقات وشو هغه وله بیا خپله لور په نکاح باندې ورکړه شرطونه یې ورته کېښودو شرط یې ورته دا کېښود چې ته ما سره 8 کاله تېری 8 کاله دا به شرط وي او که نه ته ما سره ښه کوې نو خیر دې 2 کاله پې نور واړو نو 10 کاله به را سره تېر کړي نو تفسیر روح المانی لیکلي دي چې کومه زیاته نیټه هغه حضرت موسی علیه السلام پوره کړله ابعد الاجلین په دې دواړو کې چې کومه زیاته نیټه وه اوږده نیټه وه نو هغه موسی علیه السلام تېره کړه یعنې 10 کاله د شعیب علیه السلام سره تېر نو لوري ورله په نکاح ورکړې وه نو لور ورسره چې کوم دی شعیب علیه السلام ملګري کړه او د هغې له چې کوم دی د جهیز سامان دی ورسره ورکړو او دوی را روانو نو دوی راتلل مصر ته موسی علیه السلام خپل مور ته چې کوم دی ځان را رسو خپل کلي ته راتلو نو دوی را روانو نو موسی علیه السلام په دې شاړه لار په دې باندې راتلو د دې وجې نه راتلو چې لار کې شام راتلو د شام بادشاهان ظالمانو نو د هغې نه د ځان بچ کولو دپاره موسی علیه السلام شاړه لار اختیار کړل نو موسی علیه السلام او بیبي وه ورسره او د بیبي د ولادت ورځې وي یعنې د بچي د پیدا کېدو ورځې وي نو بعضې مفسرینو لیکلي دي چې د دې سره یو خادم و او بعضې وي چې خادم ورسره نو د دې سره د لارې نور کسانو سره په لاره باندې ملګري شو نو دوی را روانو چې کله په بیبي باندې درد چې کوم دی سیوا شو او د بچي پیدا کېدو درد شروع شو نو موسی علیه السلام دغه ته چې کوم دی بې فکره شو او لار ته هم خطا شوي وه چې خدای اوس څه چل وکړم نو د لرې چې کوم دی یو اور په نظر باندې ولیدو چې اور یې ولیدو نو دې بیبي ته یې وي بیبي ته او خادم ته یا چې کوم نور کسانو ورسره چې تاسو دلته کې پاتې شئ ودرېږئ ما پسې مه راځئ او زه ځم تاسو له به اور راوړم نو یو به دله اور راوړم هغه به ته بل کړمه ځکه تاله ساړه شوي دي موسم د سردی دی نو ته به ګرمه شي او دویم دا چې دا اور کوم ځای کې بلیږي دا اور خو پخپله نه بلیږي چې او بل کړي نو دې سره به څوکي نو د هغې نه به د لارې معلومات وکړم چې مصر ته کومه لار وتې ده نو موسی علیه السلام چې کله روان شو نو چې کله ورسېد دغه ځای ته کوه طور په ښي طرف باندې توه دکې توه سره چې کوم دی یو ونه وه په اکې ونه کې اور بلېدو نو دا اور په داسې انداز باندې و چې دا په ونه کې بلېدو خو ونه یې سوځوله نه ونه ښه تازه کېده دا اور سره موسی علیه السلام دا ډکي مکي راواغستو دا اور لی چې کوم دی دا ډکي ورړه چې دا ته اور ته بل کړم د ځان سره او ځان سره یې ووسم هلته کې د خپلې بیبي ته اور بل کړم چې ډکي بیا په بره کول نو اور به ته په بره باندې تښتېدو دک هلته ورته آواز وکړو چې یا موسی انی انا ربک فاخلعنا علیک انک بالوادي المقدس طوى ورته وایي چې ای موسی علیه السلام انی انا ربک زه ستا رب یم
نو موسی علیه السلام چې دا اواز اورېدو کنه دا زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې موسی علیه السلام د الله تعالی سره براه راست خبرې کړې دي بغیر د فرشتې د واسطې نه. نو موسی علیه السلام دا اواز د ټولو طرفونو نه یو شانتې اورېدو، دا پته نه لګېده چې دا اواز د کوم ځای نه راځي، او بل په دې اواز کې ډېر زیات خوږوالی و. او بله خبره پکې دا وه چې موسی علیه السلام صرف په غوږونو باندې د الله تعالی اواز نه اورېدو. د دې وجې نه مفسرینو لیکلي دي چې موسی علیه السلام ته څنګه پته ولګېدله چې دا د الله تعالی اواز دی که د فرشتې اواز دی. نو یو ډومبۍ خبره خو دا ده چې الله تعالی د حضرت موسی علیه السلام په زړه کې دا خبره مضبوطه کړه، راسخه کړله چې دا زما اواز دی. او دویمه وجه دا وه چې دا اواز د یو سمت نه راتلو بلکې د ټولو سمتونو نه برابر راتلو، د ښي طرف نه، د ګس طرف نه، د مخې نه، د شا نه، د لاندې نه، د برې نه، د هر طرف نه. دا پته ورته نه لګېده چې دا اواز د کوم طرف نه را روان دی. او بله دا وه چې د صرف په غوږونو نه اورېدو، د بدن په هر اندام باندې د اواز اورېدو، دا یې محسوسوله چې زما غوږونه هم اوري، زه په پوزو هم اورمه، زه په سترګو هم اورمه، زه چې کوم دی په لاسونو هم اورمه، په هر اندام باندې دغه اواز موسی علیه السلام اورېدو. دلته کې دا دلیل نیسي چې ګوره موسی علیه السلام د خپلې بیبي د خدمت لپاره تللی و، نو الله تعالی ورته هلته کې میلو شو. په خدمت باندې الله تعالی میلاویږي او په نورو اعمالو باندې جنت میلاویږي. نو حضرت موسی علیه السلام د خپلې بیبي د خدمت لپاره تللی و، نو الله تعالی ورته میلو شو. نو هلته ورته الله تعالی پیغمبري ورکړي انی انا ربک فاخلعنا علیک انک بالوادي المقدس طوى. ورته وی ای موسی زه ستا رب یم، انی انا ربک فاخلعنا علیک، پاڼې دې وباسه، انک بالوادي المقدس طوى. مفسرین دلته یو نقطه بیان کړې ده، وی چې ګوره موسی علیه السلام په ځمکه باندې ولاړ دی او الله تعالی ورته وی چې انی انا ربک فاخلعنا علیک انک بالوادي المقدس طوى. موسی دا پاڼې دې وباسه ځکه د طوا دا ځمکه میدان چې کوم دی، طوا دا وادي چې کوم ده ډېره مبارکه ده. نو دې په فرش ولاړ دی، الله وی پاڼې وباسه. او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې کله الله له ملاقات له لاړو دا خبره ورته یاده وه. دا ځکه وی نبي علیه السلام له الله تعالی امام غزالی رحم الله غالبا چې لیکلي دي هغه وی چې دا عقل زر حصې شي، زر حصې، نو په دې کې دا 900 حصې دا الله تعالی یوازې نبی علیه السلام له ورکړي دي. نو نبی علیه السلام خو ډېر هوښیار و، هغه ته دا خبره یاده وه وی چې کله په عرش باندې قدم کېښودو نو وی پاڼې وکاږلې، نو الله تعالی ورته وفرمیل چې زما محبوب پاڼې مو به سره د پاڼو راشه چې ما د سرور بلو شي. نو الله تعالی ورته دا پاڼې دې وباسه ځکه د طوا دا وادي چې کوم دا ډېره مبارکه ده. نو هلته کې الله تعالی موسی علیه السلام ته پیغمبري ورکړله. نو مفسرین دلته وی چې یو خبره خدا ده چې طوا دا وادي مبارکه ده، بعض ځایونو الله تعالی برکتی پیدا کړل دي، لکه بیت المقدس شو، بیت الله شو، او دغه کوه تور شو، دا الله د مخکې نه مبارک پیدا کړي دي. موسی علیه السلام ته د دې وجې نه وي چې تا ته هم برکت حاصل شي، پاڼې وباسه او خپلې خپې په دغه پاکه ځمکه باندې ولګوه. او بعضې مفسرین وایي چې دی د ادب د وجې نه وي، څنګه د ټولو فقهاو په نسبت باندې چې کله پیزار پاک وي نو په پیزار کې مونځ کول جایز دي، د ټولو فقهاو په نسبت باندې جایز دي، مونځ به یې کولی شي. خو د رسول الله مبارک عادت شریفه ده و پیزار کې هم مونځ کړی دی، خو عادت یې ده چې نبی علیه السلام به مونځ ته پیزار ایستل، وي دا د ادب د وجې نه. نو د ادب د وجې نه موسی علیه السلام ته وایي چې پڼې وباسه. او بعضې مفسرین وایي یعنې حضرت علي رضی الله عنه غالبا او دغه رنګ نور کسان دي ورسره، هغوی فرمایي چې دا موسی علیه السلام چې د کومې څرمنې نه پیزار جوړ کړی دا د مردارې څرمن وه، نو د دې وجې نه ورته الله تعالی وایي چې دا پڼې دې وباسه. بهرحال دا ټول احتمالات پکې کېدلی شي، خو الله تعالی ورته پڼې وباسه. خو وروستو سره دا انک بالوادي المقدس طوى، دا په دې خبره باندې دلالت کوي چې دا ځای ډېر مبارک دی، د ادب د وجې نه پڼې وباسه او چې تا ته د دې ځمکې نه چې کوم دی برکت حاصل شي.